بسم الله الرحمن الرحیم. وی یو کس نه مور او پلار ناراض او مور او پلار اوس وفات شوي دي. اوس دا سړی ډېر خفه دی. اوس دې څه عمل وکړي چې مور او پلار ته خفه تللی دي چې د هغې تلافي وشي؟ نو ده ته پکار دی چې د ده مور وفات شوه که تروري وي د مور خور. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي الخالة بمنزلة الام، ترور د مور په شان ده. نو د ترور مینه د مور مینه په ترور ماتو. مور سره چې کومه ښېګړه تا کولی شوه هغه د دې ترور سره کوه. یو دویم دا ده چې ستا د مور چې څومره رشته دار دي او د پلار د طرف نه د څومره رشته دار دي د هغوی سره صله رحمي کو، د هغوی سره رشته پاله. او رشته پالل دا دي چې د هغوی سره په غم کې په خوشحالۍ کې شریک کېږه، د هغوی تپوس پوښتنه کو. هغوی ته که د مال ضرورت وي نو هغه ته ورکو، تا سره شته. د قرض ضرورت وي تا سره شته، هغه ته ورکو. کله هدایا او تحایف او ډالۍ ایستو. او یا د هغوی څوک دوستان وي، د پلار د څوک دوستان دي چا سره ښه تعلق و هغه ولټو، د هغوی خبره خله. او د مور سره د چا تعلق. زمونږ خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم به چې کله حضرت خدیجه رضی الله عنها وفات شوه او دای بیبي وه چې هغه وفات شوه، نو د هغې د وفات نه پس به چې کله په کور کې څه شی رالو، مثلا بیزه به حلاله شوه، نو بیا به یې وفرمیل چې دا فلانکۍ کره واستوئ. هغه فلانکۍ به څوک وه؟ هغه به د حضرت خدیجه رضی الله عنها ام المؤمنین ملګري وه د ژوند، هغې سره یې تعلق وښه. بیا به هغې کره استوله. نو د مرګ نه پس د مور او پلار خیال ساتل، هغه د هغوی خپل خپلوان، تعلقدار، دوستان وغیره وغیره د هغوی خیال ساتل دي. بل الله جل شانه نه معافي غواړه. دریم هغوی ته ایصال ثواب کو، څه صدقه کله فقیر ته ورکه، وایه الله د دې اجر و ثواب زما مور او پلار ته ورسې. یو کس وایي چې دا کوم صف کې دا منبر پروت دی، نو د جمعې مونځ کې دې کې صف جوړول څنګه دي؟ جایز دي صف جوړول، جایز. د بعضې ائمو د ستنو په منځ کې د سخت اختلاف شته، لیکن هغه د کراهت دی. او اوس وایي علماء کرام چې دې نه هغه ستنې نه دي مراد، دا ستنې. هغه ستنې چې وي نو هغه بې ترتیبه وي او هغه به تنګې او لنډې وي، یعنې فاصله به پکې کمه وه، لکه څنګه چې دې کې فاصله کمه. او هغه به بې ترتیبه وي، نو په هغې کې چې به منځ کې صف ودرېدو نو صف به کوږ راتلو. نو د صف د کوږوالي د وجې نه ممانعت اوس نشته. یو کس وایي چې د ماسپښین 4 رکعاته سنت د فرضو نه مخکې سنت دي او رستو کول مستحب دي. آیا دا خبره صحیح ده؟ نه، د ماسپښین سنت قبلیه 4 رکعاته رستو کول مکروه دي، دا خلاف سنت ده. قصدن هرگز داسې کول نه دي پکار. او که چېرې یو سړی رالو جمع ولاړه ده نو هغه د جمع کې شریک شو، دا سنت دی بیا وکړي. یو کس ویلی قال فذهب فإن لك في الحیات ان تقول لا مساس. دا سامری په باره کې د قرآن پاک آیت ته الله جل شانه فرمایي چې د باندې خدای پاک داسې بیماری ولګوله چې بیا به دوی ما ته لاس مه راړئ. نو وایي د په اولاد کې دا شته او که نه ما ته پته نشته. وی د طلاق کنایه په باره کې خبر وکړه. اکثر خلکو ته د طلاق د لفظ په باره کې خو پته ده، لیکن طلاق کنایه نه. د طلاق مسائل ډیر نازک دي. که هغه یو مسله، 2 مسلې، 3 او 15 دلته بیان شي نو په هغې باندې پوهېدل ډیر ګران وي. چې کله د طلاق معامله راشي، طلاق ټکی مه استعمالوئ او د کنایي طلاق نه هم ځان ساتئ. کنایي طلاق مثال در کوم، مثلا دا دی چې طلاق کنایه یا لفظ د طلاق نی خو طلاق واقع شي. عموما چې په معاشره کې نن سبا څه کېږي هغه راته وایم، هغه دا ده چې د ښځې د خاوند په خپله کې جنګ شي، د ښځې د خاوند په خپله کې جنګ شي او دا خاوند په جګړه کې ښځې ته ووایي چې زه زما د کور وځو بیا دې کور ته را نه شي، او دا ښځه هغه وخت ووته، نو دې سره د دوی په منځ کې نکاح ماته شي. نو دا احتیاط کول پکار دی چې ښځې ته وتل نه دي پکار، چېرته د خاوند نه ډډې ته کېدل پکار دي، او شور او شر دې حد ته بوتلل نه دي پکار، او خاوند ته هم د دې الفاظو نه اجتناب پکار دی. کله لفظ د طلاق نی لیکن نکاح ماتېږي. لکه یو سړی ووایي چې ته په ما باندې حرام یې، نو لفظ د طلاق نشته دی لیکن نکاح ورسره ماته شوه.
یو کس وی چې روایت کې راځي چې څنګه ستاسو اعمال وي نو د هغې مطابق به فیصلې نازلیږي. نو ذهن کې دا سوال راځي چې نن سبا ټول مسلمان ملکونه تقریبا حالات خراب دي او غیر مسلم ممالک په دې حالاتو کې هر څه ټیک چلیږي، نو د کفارو اعمال خو به حیثیت مجموعي د مسلمانانو نه ډېر خراب دي. نو دا ولې؟ نو جواب یې دا دی چې ستا د تحقیق او سروې او ریسرچ غلط دی. د مسلمانانو حالات چې خراب دي د کافرو د دې نه یو په 100 چنده زیات خراب دي. او د کافرو ملګونو ته مونږ تللي یو، هغوی دې حد ته راغلي دي چې لکه په پوزه کې چاته پیزوان واچي او راکاږي. نن سبا معاشرې دومره مجبور کړي دي چې حیران دي چې څوک غلې او شوکې او ډاکې د ورځې کېږي. هلته د ورځې هغه ملکونو کې چې ستا دا ګمان چې هلته ډېر ښه حالات چلی، جنګونه چې څنګه دلته راځي داسې هلته هم راځي. زنا شراب نوشي عامه ده، دې حد ته تللي ده چې نسل د هغې نه پیدا کېږي. هغې سره فکر دی چې اغیار زمونږ په دې علاقو باندې قبضه وکړي. او غلا چې کوم دی نو شوکه د ورځې بازار چې څنګه کولاو شي نو په بازار کې کېږي. هغه کسان ما ته د سترګو لیدلی حال بیان کړی دی چې کوم کسان هغه ځای کې پاتې کېږي. دا یو افوا ده، پروپیګنډه ده چې مسلمانانو حالت خراب دی او د هغې حالت ښه دی. دویمه دا ده چې دا الله جل شانه مسلمانانو دپاره دې ځای کې کفاره وګرځوي. مسلمانانو باندې چې کوم حالات د دوی د بدعملیو د وجې نه راځي، نو که دا بدعملی نه وی بیا به دا حالات خراب نه راتلل. خو چې دا رالل نو دې سره د مسلمانانو تطهیر او پاکی کېږي، د آخرت دپاره معامله صفا کېږي، قبر دپاره، د حشر دپاره، د آخرت دپاره، او کافر به نور هم سزا سیوا کېږي. یو کس وایي چې د حقوق العبادو معافي به څنګه کېږي؟ که قرض ورکوونکی قرض غشتونکی دواړه مړه شي نو بیا به د دې معافي په حشر کې څنګه کېږي؟ نو دا په دنیا کې د هغې حق ادا کول پکار دي. چې تا پورې د چا حق دی هغه ورکه، امانت یې د سره ایښی دی فوراً ورکه، قرض یې دی فوراً ورکه. که چېرې هغه مړ شو نو بیا د هغه وارثانو ته هغه حق ورسوه او وایه دا ستاسو پلار او مورث ما سره دا حق ایښی یا ما پورې قرض دا واخلئ. او که چېرې قرضدار مقروض مړ شوی دی نو د هغه وارثان ته د دې مورث د طرف نه دا وصیت پکار دی. د الله رسول فرمایي چې مسلمان دپاره دا نه ښایږي چې د هغه 2 ورځې ژوند وي په دنیا کې او د ده سره وصیت لیکلی نه پروت. دا مسلمان دی دا وصیت ولیکي چې بچو ما پورې د فلانکي دومره قرض دی، دا فلانکی شی چې زما په کور کې پروت دی دا د فلانکي دی، امانت کړی دی ما سره، دا ما ته هغه د سرزو د استعمال لپاره را کړی و. دا غوا چې زمونږ په موږي او په خور باندې ولاړه دا د فلانکي ده، دا شی د فلانکي دی، دا د فلانکي دی، فلانکي نه ما دومره قرض راغشتی دی، دومره مې فلانکي پورې قرض دی. دا ولیکي نو بیا به دغه وارثان په دی باندې عمل وکړي. دا طریقه په کول پکار دی. نو دنیا کې ډېر مراحل داسې دي چې ته پر دې حقوق ادا کولی شي، چې نه ادا کړې د هغې بیا سهل دی. که چېرې دا دنیا کې پاتې شي نو بیا به آخرت کې ادا کېږي. احادیثو کې د هغې ذکر راځي. رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ځل صحابو ته وفرمایل چې من المسکین، مسکین څوک دی؟ صحابه ورته کو چې یا رسول الله مسکین خو مونږ هغه ته وایو یعنې فقیر سړی، کنګال چې هغه سره سامان هم نه وي، هغه سره روپۍ پیسې هم نشته دی، د هغه کور هم نشته او دا ورته وفرمایل چې نه، مسکین د الله په نږدې هغه دی چې هغه په ورځ د قیامت باندې په دې حال کې راشي چې هغه سره د مزونو یو ذخیره وي، یعنی د فرضو نه علاوه د نفلو او د روجو هم ورسره یو ذخیره وي او نیک اعمال یې کړي وي، لیکن په ده پورې حقوق العباد وي، پردي حقوق وي. چا نه مال غشتی، چا ور پورې قرض دی، چا ورسره امانت ایښی، چا ته یې کنځل کړي، چا نه یې سپېړه ایستي ده، څوک یې بېعزته کړی دی، دا ټول حقوق دي. بیا به الله جل شانه یو پل دی، په هغه پل باندې به خلک تېرېږي چې جنت ته ننوځي، نو په هغې باندې به دا کسان ایسارېږي چې په چا پورې پردي حقوق وو. دی بیل کوي، ډډې ته یې کوي. لکه څنګه د پولیس په چا باندې شک وي نو هغه سره د غلا ګاډۍ وي نو هغه ډډې ته کوي، دا ګاډۍ د غلا دی. دغسې هغه کس به ډډې ته شي. بیا به هغه کسان راځي چې د چا په ده پورې حق و. دا رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث مبارک کې فرمایي، زه د هغې وضاحت کوم په خپله ژبه کې. یو به وایي چې زما په ده پورې پیسې وې ما ته یې نه وې را کړې، بل به وایي ما امانت ایښی و نه یې را کړې، بل به وایي ما قرض ورکړی و نه یې را کړې، وارې ټالې را سره کولې،
بل به وایي ما ته کنزل کړي وه زه یې بېعزته کړی وم، بل به وایي ما نه سپېړه ایستي وه، بل به وایي زه زخمي کړی وم، یو به وایي زه قتل کړی وم. دا غټ غټ حقوق. بیا به حدیث مبارک کې راځي چې د دې سړي هغه عبادات مزونه او روژې غشتی کېږي او هغوی ته به ورکولی کېږي. هغوی نه دی کړی نفل، لیکن د ده هغه به هغوی ته ورکولی کېږي، ځکه چې د ده په بدعملۍ کې دا سزا دته میلاوي. دا نیکۍ به ورکولی کېږي چې یو خلاصېږي بل به راځي، چې بل ځي بل هغه ځي بل به راځي. د چا حق ډېر غټ و نو هغه ته به ډېرې نیکۍ ځي، د چا لږ و نو هغه ته به لږې ځي. نو حدیث مبارک کې راځي چې بعضې به داسې وي چې د هغوی نیک اعمال به ټول ختم شي، بیا به هم پاتې وي حقدار. هغه حقدار به وایي چې زمونږ خو ورپورې پاتې دي له نیکۍ ختمې شو، نو بیا به د هغوی ګناهونه په ده باندې بار کېږي. نو چې ګناهونه ډېر شي نو بیا به دی جهنم ته غورځولی شي. الله جل شانه مو دې وساتي چې یو سړي مز کړی، تلاوت یې کړي، عبادات یې کړي، خو د حقوق العباد د وجه نه دی جهنم ته ځي. دا څومره سخته خبره ده. دې دنیا کې دا کول پکار دی، کني حشر کې دا غیر تلافي صورت بیا دا دی. یو کس وایي چې دعا نه قبلیږي او سړی په جذباتو کې راشي دا وایي چې رب ستا دې په خپل جلال قسم وي چې زما دعا قبوله که. نو دې کې خو ګناهګاریږي نه، لیکن داسې دی وایي چې زما دې ستا په جلال قسم وي یا الله. او بل قسم الله جل شانه ته ورکول دا ټیک نه ده. خپله غواړه د هغه نه په دعا کې چې څومره عاجزي وي نه دومره یې غواړه. او دعا چې نه قبلیږي هغه شی تا ته نه میلاویږي، د هغې وس کې به تا ته الله پاک بل شی درکوي. خو غلو مه کو. قرآن کریم کې الله پاک فرمایي چې د حد نه تجاوز مه کوئ. تجاوز چې کوئ دا تجاوز ټیک نه دی. دا تجاوز دی چې الفاظ داسې استعمال کړي چې هغه مناسب نه. یو کس وایي چې قبر سړی د سمندر د کاڼو نه جوړی نو دا جایز دی او که نه. قبر کچا پرېښول پکار دي، د خاورې پخول احادیثو کې ممانعت راغلی دی، که هغه په کاڼو یې کې په سیمټو وي. بل تپوس دا کوي چې د ماسخوتن نه پس د فرضو نه او د وترو نه مخکې 2 رکعاته نفل کولی شي او کولی شي. دلته یې لیکلي دي په ناستې باندې کولی شي، نو په ناستې کول نه دي پکار. ناستې باندې د وترو نه پس 2 رکعات رسول الله صلی الله علیه وسلم نه ثابت دي. او مخکې کول ناستې باندې کولی شي لیکن اجر نیم شي. بل تپوس دا کوي چې د مسنون وظایفو نه علاوه چې څومره وظایف دي نو د هغې اجازت اخیستل ضروري دي. بعضې وظایف داسې دي چې هغه د اسلافو نه د اکابرو نه را روان دي، او بعضې داسې دي چې د هغې ثبوت د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه په احادیثو کې دی. نو چې کوم وظایف نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه ثابت دي، مثلا مصپسې 3 ځله سبحان الله ویل، 3 ځله الحمدلله ویل، 4 ځله الله اکبر ویل، نو دا چا نه د اجازت غوښتو ضرورت نشته. دغسې کولی شي چې تا د یو عالم نه واورېدل یا په خپله پوهېږي او کتاب کې دې ولیدل. او چې کوم وظایف او اوراد داسې دي چې هغه د اسلافو نه دي، په حدیثو کې د هغې ذکر نشته، نو په هغې پسې کله کله شاته څه فواید وي د هغې د حصول لپاره هغه کېږي. نو هغه چې کله اجازت وي نو هغه فواید زر حاصلېږي، او چې کله اجازت نه نو هغه زر نه حاصلېږي. و یو سړي د خپلې ښځې سره جنګ و، په دې دوران کې د هغې ښځې د خولې نه د الله جل شانه په شان کې څه بکواس ووت. د هغې نه پس دې ښځې معافي هم اوغوسته د الله نه. د دې توبه قبلیږي که نه؟ توبه یې قبلیږي، لیکن دا الفاظ تپوس کول پکار چې دا الفاظ سو. کله کله الفاظ کفریه وي نو هغې کې تجدید نکاح ضرورت دی. یو کس وایي چې زمونږ کور ته مرغه راغلی دی، دغه مړز راغلی دی او د مالک پته یې نشته دی چې دا د چا دی. اوس د دې سره څه چلو؟ ایثار یې کا، که چا اعلان وکړو، چا ووایي چې زما دی نو ورکړه ورته، او کنی نو چا فقیر ته یې ورکړه، په خپله یې ملالولی شي، خوړی شي. ځکه چې چرخ یو مارغه چې چا وخوړو د هغه مارغه دی رالوتی دی. وی ښځه خاوند په خپله کې ناچاقي ده. ښځه د خلې دپاره عدالت ته لاړه او خاوند عدالت ته نه ځي، او عدالت د ښځې په حق کې فیصله وکړي، نو آیا دا ښځه بل ځای نکاح کولی شي او که نه؟
دا عدالت فیصله معتبر ده، لیکن په یو صورت کې، هغه صورت کې چې کله د خاوند په باره کې دا معلومات عدالت ته وشي په دلیل سره چې دا سړی د دې ښځې حقوق نه ادا کوي، د دې چې څومره حقوق زوجیت دي هغه نه ادا کوي، نفقه نه ورکوي، یا په دې باندې ظلم کوي به انتها، چې دا ثابت شي او دین باوجود هم دا ښځه دې ساتینه ژوړنده کړي د په کور کې، بیا عدالت هغه نکاح فسخ کولی شي، نکاح کولی شي. لیکن که چېرې دغه نی صرف په دې بنیاد باندې چې هغه رانلو ورته ورکړي، دا ټیک نه ده، دا عدالت دا فیصله. یو کس وایي چې یو امام دی، د هغه عمر تقریبا 45 کاله دی او هغه مستقل امام دی او د شوګر او بلډ پریشر وغیرہ بیماری هم دي، او دی په وړو بولو کې بے احتیاطیم کوي، یعنی د وړو بولو نه پس اوبه استعمال کی، او په خپل هم کله کله وایي چې ما نه کله کله ساس کې هم د بولو لاړ شي، د پسې مسکولو څه حکم دی؟ که چېرې دا خبره یقیني وي چې بول دې تېرې د نموز ورپسې نه دی شوی، او که دا خبره یقیني نه نو موس په داسې امام پسې مکروه دی، خلاف اولا دی، بل امام نیول پکار. وی حروف مقطعات په باره کې رهنمایي کا او معنی اخیا. حروف مقطعات هغه حروف ته وایي چې د بعضې سورتونو په ابتدا کې دي او هغه بیل بیل بیلې کی، لکه د سورې بقرې په ابتدا کې الف لام میم، علم تر کیف کې مونږه علم وایو، او د سورې بقرې په ابتدا کې دا الف لام میم علم نه ویلې کیږي، بلکې دا الف لام میم ویلې کیږي. مقطعات د تقطین ده، او تقطی ویلې کیږي ټوکړي کولو ته، یعنی دا حروف به وصل سره یو ځای نه وي، دا به ټوکړي کې بیل بیل به وي، الف به بیل وي، لام به بیل وي، میم به بیل وي. یا د سورې مریم په ابتدا کې دي کاف ها یا عین صاد، دا ټول بیل ویلې کیږي، دا یو ځای نه ویلې کیږي، ته حروف مقطعات. دویم تپوس کړی دی چې د دې معنا څه ده؟ معنا د دې نه د بیان شوي، رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابو ته د دې معنا نه ده ښودي، او د دې معنا څوک بیانولی هم نشي. البته که بعضې اکابرو نه بعضې تفاسیرو کې کوم معنا ذکر وي نو هغه معنا نه ده، هغه په هغې کې تعویل کړی دی چې دا مراد ترې اخیستی شي، لیکن د الله رسول هغه معنا بیان کړي دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته الله پاک بیان کړي دي او کنه د دې پته نه لګي. بعض حضرات وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته الله پاک د دې معنا خولی ده، خو د الله او د پیغمبر په منځ کې راز ده، او بعض وایي چې د الله رسول ته نه ده خولی شوي، ځکه فرمایي چې کوم یو څیز الله پاک فرمایي تا ته ما راستولی هغه خلکو ته بیانوه. د دې فایده څه ده؟ دا د قرآن پاک حصه ده، جز دی. او که څوک وایي چې زه سورې بقره ټول منم خو د هغې په ابتدا کې دا آیت الف لام میم نه منم، نو دې سره کفر ته وځي. د دې اعتقاد ساتل پکار دی. دې کې فایده امتحان ده، د الله امتحان دی چې د کوم په معنا ته پوهېږي هغه خو منې، چې د کوم په معنا نه پوهېږي هغه هم منې او که نه. او بله دا ده چې د دې په تلاوت هم هغسې اجر دی لکه څنګه چې د بامانا آیتونو په تلاوت باندې اجر دی، لکه ته ذالک الکتاب باندې اجر و ثواب دی، یو حرف باندې لس نه کوي یا زیاده خدای الله پاک ورکوي، او چې کله الف لام میم نو په دې باندې هم هغسې اجر دی. یو کس وایي چې د ماښام او ماسوتن په منځ کې کم از کم څومره وقفه ضروري ده؟ د ماښام او ماسوتن په منځ کې د وقفې اعتبار شریعت نه دی کړی، بلکې ماښام نور پرېوتو سره داخلېږي چې شپه د نرخاته نه راوخېږي، او ماسخوتن داخلېږي شفق غیبوبت سره. لفظ د شفق د عربی ژبې لفظ دی. د دې معنا څه ده؟ بعضې حضرات ائمه د دې معنا اخلي هغه سرخي چې نور پروزي، د نور رڼا لاړه شي، زیړوالی وي، بیا په هغې پسې سرخي راشي، نو چې دا سرخي غیبه شو په هغې پسې بیا سپینوالی راشي، په سپینوالي پسې بیا تیاره راشي قبلې طرف ته. چې دا سرخي غیبه شو نو بعضې ائمه وایي ماسخوتن وخت داخل شو، امام صاحب وایي چې سپینوالی غیب شو نو په هغې پسې داخل شو. سپینوالی او سرخي په منځ کې تقریبا 12 منټه وقفه وي یا کمیږي زیاتېږي. په اوړي کې دا وقفه د ماسخوتن او ماښام په منځ کې ډېرې وي، ځکه چې نور چې کله پروز نو دی داسې پترس روان وي، نو د ده رڼا
تر ډیر ناوخته پورې سپینوالی ښکاري او په ژمي کې د انور داسې نیخ پروزي نو د ده هغه سپینوالی زر غیب شي. نو په اوړي کې او په ژمي کې د دې وقفې فرق راځي، ځکه په تعین سره دا څوک نشي بیانولی. خو تقریبا زمونږ بعضې غټ علماء کرام هغوی دا وایي چې 1.5 غنټه او بعضې وایي چې نه په کم 2 غنټې فرق د غروب او د ماسختن په منځ کې پکار. یو کس وایي چې د افیمو کاروبار او فصل وغیره دا څنګه دی؟ د افیمو اچول حرام دي، نشه ده. افیم په نشایي باندې خرڅول دا مکروه دي، حرام دي. او افیم د نشایي سړي د نشې دپاره اخیستل دکاندار نه دا حرام دي. ټول مسکرات په دې کې راځي. لیکن د افیمو کر آیا دا جایز دی که نه؟ نو مفتیان کرامو دا فتوا ورکړي ده چې کر د افیمو جایز دی، او چې کر یې جایز شو نو بېپار هم جایز دی، ځکه چې بعض څیزونو کې دا استعمالیږي، هغې کې عوامو ته ضرورت. وایي چې لور چاته واده کې سړی هغې باندې پیسې اخیستل جایز دي او که نه؟ پیسې اخیستل په لور خور باندې جایز نه دي. دا غلط رسم دی، په شریعت کې د دې هیڅ قسم ثبوت نشته. البته د لور سره چې کله ودیږي نو پلار ته پکار دی چې هغه څه سامان لوښي کودي وکړي. د الله رسول په خپله کړي وو، هغې د جهیز وایي، زموږ په دې علاقه کې ورته داج وایي، دا ورسره کولی شي. او دا چې پیسې واخلي د هلک د کور نه او د لور په واده باندې د دې جنۍ د پلار ولګوي، دا هم ټیک نه ده، دا هم د غیرت منافي ده. که ستا خپل وسوي څه ورسره کولی شي نو وکړه، ګنې پیسو اخیستو ته دې څه ضرورت دی؟ لور واده کړه او باقي هغه پیسې اخیستل او جیب کې اچول دا حرام دي، ځکه چې دا داسې شوه لکه چې دې خرڅ کا. او آزاد انسان خرڅول سړی وي او که ښځه وي هغه حرام دي، په هغې پیسې نشي اخیست.